شعبان په 15 باندې د دې په باره کې ډېر روایات خلک پیش کوي خدا یاد وساتئ زه ځان نه خبرې نه کوم حوالې به موجودي په دې باندې یو روایت هم صحیح نشته یو روایت هم پې صحیح نشته ټول کمزوري علامه ابن جوزی رحمت الله علیه شوکانی رحمت الله علیه امام بخاری رحمت الله علیه امام ترمذی رحمه الله چې د شب بارات 15 باندې کم حدیث راوړی امام ترمذی رحمت الله راوړی هم د ذکر کړی او په خپله یې پیرد هم کړی چې روایت صحیح نه دی او د دې 14مې صدۍ مسلمان وایي نه چې په دې شپه دې 100 رکعاته نفل وکړو که نه بس سار به بیا تا ته جازو ګرځه په هوا کې که سعودي له ځې او که دوبۍ له ځې او چې په دې شپه دې 10 رکعاته مونځ وکړه او په هر رکعت کې دې 10 کرتې سورة الاخلاص وویل مړه خو چې څه امید دې وي که نه پوره کېږي به نو که دا رښتیا وي خو وکړه که نه چې الله اسلامي قانون راولي ته وکړه ځان تکړه کړه یورې که په دې ورځ دې دیګ پوخ که مړه نو بیا خو بس جنت چابي به تا سره وي نو ما ته ول ووایه که نه چې هلکه دومره غټ ټیکټ راکې و مولي صاحب ته هم یو پوخ که که نه ټول عمر یې مونږ پکو یو ورځ خو یې ته هم پوخ که دا چابي ته هم لاسته راواخله که نه ټولې چابۍ یې دنه مونږ وګټي نو دا په اسلام کې نشته او بعضې خلک په 15 باندې روژه نیسي یاره وی ډېر اجر دی هسې دې ځان ستړی که یو مسله ده که چېرې ستا روټین دی کالو سر یعنی هر میاشت ته 3 روژې نیسي 13 14 15 دا اسلامي تاریخ روژې دي نبي علیه سلام به دا نیوي که شعبان هم پکې راغو 13 14 15 ودینو صحیح ده خو نیت به دې بیا هم دا نه چې دا د شعبان مبارکه شپه ده او د شعبان نه بعد یو سړي روټین نشته چې زیارت او د پیر روژه نیسي او دا وایي مړه د شعبان نه بعد به هم روژې نیسم 15 نه اخر نو نبي علیه السلام د اول نه والې 15 پورې خو اجازت ورکړی خو د آخري 15 ورځو روژو اجازت منې کړی چې روژه به نه نیسي ولې د روژې دپاره ځان تکړه که نو د شعبان هیڅ ثبوت نشته بعضې خلک وایي پلان کې ځای کې پې مناظره وشوه دا وشوه د مناظرې اسان حل دی څوک وایي چې شته ورته ته پې دا قسم وخوره او ښځه پې طلاق قسم واچوه چې دا څوک نه مني کافر دی بس خبره ختم قسم پې څوک نه کوي پې وبې خپله هم په زړه کې شکي خو افسوس دا دی چې اوس دا زه خبرې کوم په دې بعضې خلکو بسې ناشنا لګي مړه ولې هغه 1500 کاله مخکې علما نه پوهېده نو هلکه د 1500 کاله مخکې په څلور ورشه ولې د امام بخاري رحمت الله علیه او د امام ترمذي رحمت الله علیه او د علامه ابن جوزی رحمت الله علیه علامه شوکانی رحمت الله علیه دا څلور علما هغې په حدیثو ښه پوهېږي که د 14مې صدۍ یا اومي سړی یا یو ملا پې ښه پوهېږي نو دا هیڅ ثبوت یې نشته بعضې خلک وایي که په دې ورځ دې پې ښه خوراک وکړه په کور کې کالو سره به بیا به ته به ښه خوراک کوې نو مونږ هسې لهیو ټول لاړ شئ د نمک منډۍ ته او ګډ غوښه کیلو راوړئ کالو سر به ګډ غوښه خورئ